په دې کې زما په ګاونډ کې یو ماشوم پکې مړم د کیال سره تعلق. د ضلع شانګلې په بیشام تحصیل علاقه سادین او برسری کې د تیرې یوې هفتې نه د دست توقع یو داسې بیماري خوره ده چې د علاقې خلک یې د سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. یو اوسیدونکی وایي چې د علاقې لوی او ماشومان د دغه وبا سره مخ دي. د 12 غنټو نه وروستو د مریض حالت ډیر خراب وي. دا تقریبا د یوې هفتې نه دا وبا را روانه ده. په دې کې زما په ګاونډ کې یو ماشوم پکې مړم د کیال سره تعلق او نور پکې ته تقریبا ټیک ټاک دې وخته پورې تقریبا 30-35 کیسز چې دي هغه دلته کې را دغه شوي دي. دا یو دومره خطرناک دغه دی چې تقریبا د 12 غنټو نه وروسته که مریض بیا دلته راورسي نو د هغه حالات چې هغه بیا بالکل دغه زما پکې خپل هم دې ټایم کې یو مې پکې نوسې چې دی هغه متاثره دی، یو مې پکې لور ده متاثره ده. لور خو دومره متاثره شوې ده چې هغه بالکل په کډني سنټر کې چې دا هغه اډمټ ده دې وخت کې. یو بل اوسیدونکی وایي چې د کور مو 3-4 ماشومان د دغه وبا له وجې متاثره شوي. زمونږ د محله کې چې دی نو دا یو 3-4 ورځې وشي دا مسله ډېره زیاته وړو خېټې خرابېږي او د دې زر ته زره سهل پکار دی. خو دا مسله وروسته ورځه سیوا کېږي. زمونږ دا 2-3 ماشومانو ته دا مسله راغله او کلي کې نورو ماشومانو ته هم دا مسله شته دی. MS تحصیل هډ کوارټر هسپتال بیشام ډاکټر ظفر وایي چې تر دې دمه د 15 نه تر 25 پورې زموږ سره کیسونه ریپورټ شوي دي. بنیادي سهولیات ورته دلته ورکړو، که مریض ډیر سخت وي نو بیا یې سوات ته ریفر کړو. تقریبا د شپې 8 کیسونه ریپورټ شوي او هغه موږ منیج کړو او په هغې کې تقریبا 3 کیسونه چې دي موږ ریفر کړلي سوات ته او دا تقریبا د 15 والا 25 پورې دا کیسونه موږ سره رپورټ شوي دي. بعضې 3 کیسونه چې موږ ریفر کړلي نو هغه بالکل سیریس کنډیشن کې وو. نو هغه یو چې دی هغه موږ سره هغه کې کډني هسپتال کې داخل دی او 2 چې کوم دي هغه سیدو ټیچینګ هسپتال کې داخل دي. نو دلته چې کوم موږ سره مریضان راځي نو دلته چې موږ ښه منیج کړو، فلوډ ورته لګي، فلوډ ورته ولګو نو 10-12 کیسونه چې دي هغه تللي واپس کور ته او چونکې 3 کیسونه چې دي هغه موږ ریفر کړلي سوات ته. ځایي ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دې مسلې حل راوباسلی شي چې دا مسله د څه د وجې ده. که په وخت د دغه مسلې حل راونه وتو نو مسله به لا نوره زیاته شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.